کرنل کیپټن شیرخان د خیبر پښتونخوا د ځمکې هغه زمری چې هغوی په اصلي معنو کې خلکو ته وښوله چې پښتونولي څه ته وایي، بهادري څه ته وایي، نري څه ته وایي او نرتوب څه ته وایي او په وطن باندې سر ورکول څه ته وایي. کیپټن شیرخان په 1900 میلادي کال کې د جنوري په لومړۍ نیټه په سوابیا کې زیږېدلی او د هغه پلار د عمر نه دا شوق و چې زه به خپل زوی فوج د لېږم نو هغه له کرنل نوم ایښی و، کرنل شیرخان نوم یې ولیښی او هغه بیا لاړم فوج ته. په فوج کې چې هغه کومې قربانۍ ورکړې په فوج کې چې هغه کومو منزلونو ته ورسېد هغې ته ډېر ښه خلک ونه رسېدل. آخر کې بیا د 1999 میلادي کال جنګ د کارګل جنګ ورته وایي چې هغه د کارګل جنګ شروع شو. په هغې کې خو به هر حال د پاکستان فوج بیا د هغې نه په شا باندې شو ځکه چې هغه حکومت جنرال مشرف په اعتماد کې نه و اخیستی او یو حمله کړې وه نو دغه ته موږ اډوینچر وایو. خو به هر حال لکه فوجیان خو بیا د حکم پابند دي، هغوی هغه ځای ته رسېدلي وو چې بلکل هغه ځای ته د هندوستانیانو دا خیال هم نو چې دې ځای ته به دوی راورسي. بیا د شا نه ورپسې بیا رسد هم قطع شو، هر څه قطع شو، د سره صرف شپږ اته کسان پاتې شو او دی به په ځان له سر باندې دغه ځای کې زخمي چوري خو په ځان له سر باندې به دغه ځای کې دی جنګېده او ډېر وخت اخر کې چې ځان له پاتې شو نو بیا چېرته یو ډز کوو ډېره موده پس او د هغه نه ګیر چاپېره د هندوانو تقریبا 400-500 کسان ته وو، پلاټونونه ته ته وو او یو چېرې دا بله څه بلا ده چې دته موږ نشو ورسېدی ځکه سر د پاسه ورته پروت و، یو ډز به پې کوو. بالاخره مطلب دا دی چې کالتوس هم ختم شو، هر څه ختم شو او د هغې نه پس هم بیا هندوانو دونه جرأت نشو کولی چې 2-4 غنټې هغه له نږدې ورغلي. به هر حال چې نږدې ورغلله نو کرنل شیرخان چې کوم دی نو هغه په ګولو باندې سورې پروت او شهید شوی او خو شکست یې نه ومنلی، په ځان له کس شکست نه ومنلی، په ځان له کس شکست یې نه ومنلی او 4-5 غنټې مطلب دی چې د هندوستان 700 کسانو سره جنګېدلی. بهرحال هغه شهید شو. دغه علاقه خو د پاکستان ونه هندوستانیان فوجان هلته رالل او په خپله علاقه کې هغه ولیده هغوی چې د ده د جرأت او د بهادرۍ او د شجاعت ته وکتل لومبۍ خو یې ورته سلوټونه وکړل او بیا د هغې نه پسې هغه بیا ښه ښکلې ووینځه، بیا د هغه ښه ښکلې یو مسلمان امام یې راوسته، هغه ته یې ویل چې د جنازه وکړه، د هغه جنازه وکړه، بیا ښه ښکلې په تابوت کې بند کړه او بیا د پاکستان چارواکو سره رابطه وکړه. بیا د پاکستان چارواکو له د هغه تابوت ورکړی شو. هغه تابوت چې د پاکستان چارواکو لرې کړ نو د هندوستان د فوج مشر په هغې کې دا لیکلي چې د دې انسان بهادري او د دې انسان شجاعت، د دې انسان هغه نرتوب هغه ما لیدلی دی، تاسو نه دی لیدلی. لہذا زه تاسو ته سفارش کوم چې دې بهادر انسان له د پاکستان د ټولو نه لویه تمغه ورکړي. نو د پاکستان د ټولو نه لویه تمغه خو د مرګ نه پس نشان حیدر کېدی شي، نو لہذا کرنل شیرخان ته د نشان حیدر اعزاز ملو شو. دا په پاکستان کې د ډېرو کمو خلکو نصیب شوي دي، او دا په ژوند چاته نه ملاویږي، دا د شهادت نه پس تاته ملاویږي. دغه وخته پورې د کیپټن درجې ته رسېدلی و خو د ده نوم سره بیا هم کرنل کیپټن شیرخان لیکل کېږي ځکه چې دا کرنل ولا د پلار نوم یې دا کیپټن درجې ته دی رسېدلی او دغه وخت کې د ده 29 کاله عمر و، لکه څه خاص عمر ابن او ځوان زلمی لکو خو په وطن باندې ځان قربان که خو دا دی چې تر اوسه پورې د پښتونخوا خلک په هغه باندې ویاړي یاره په مونږ کې هم داسې یو کس کرنل کیپټن شیرخان شهید چې زمونږ خوره په هغه باندې ویاړ کوي او داسې بدبخته خلک را پیدا شوي په پاکستان کې اوسه چې د 9 مۍ واقعیات کله کېدلی نو د هغه مجسمې هم سر ته اوچته کړې وه، ځمکې له یې راویشتې وه. آیا دغه خلک د پاکستان دوستان کېدی شي؟ سوال نه پیدا کېږي. اوس هغوی هم ځان ته د پاکستان ټیکهداران وایي چې د کرنل شیرخان مجسمه یو سړي اوچته کړي او ځمکې له یې راولي، دا ریاست په هغه کسانو معاف کړي چې معاف کوي نو دا به د کرنل شیرخان د وینې سره خیانت کول وي. داسې کسانو معافي نه ده پکار، د خپلو شهیدانو موږ قدر کوو
او د خپلو شهیدانو لپاره موږ ګوره هیڅ قسمه د چا تذلیل او د چا توهین نه منو او د شهیدانو په حق لا چې کومو کسانو زمونږ د شهیدانو د مجسمو د دې توهین کړی دی په کار دی چې هغوی ته د سنګین ترنې سزاګانې ورکړي شي ځکه چې دا معمولي خلک نه دي د دې خلکو د وجه نه د پاکستان دا خاوره تر اوسه پورې خدای پاک په خپل امانت کې ساتلې ده او موږ لګیا یو دلته ژوند کوو. نو دوستانو یو ځل بیا د کرنل شیر خان د شهادت په ورځ باندې هغه ته سلوټ پیش کوو او خدای پاک ته وکړي چې د هغه د قرباني د الله تعالی په دربار کې قبول شي.